نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة صدق الله العظيم. سورة بقرة دیم پارا وسوات دردیرشتم آیت مخی آیتون کی دا طلاق مسئلہ بیان شو اس دا طلاق نباد دا معشوم دا رضاعت او دا پیو مسئلہ ذکر کی زکڑیر کرتی زنانت طلاق ملوشی او دا غیسر بغیق کی دا پیو معشوم بی دا غدا پیو مسئلہ رسی. اس پر آیتی کریمہ کی اللہ پاک کے وصول مسئلے ذکر کی. اولنے مسئلہ مدد رضاعت ذکر کی چھ معشوم تا پورا دپیو خدا سمرا دا مسئلہ دی اجتہادی دا دلائل پکی مختلف. یو دلیل دا دی کی مدد رضاعت وکالا ندی دلیل اخیستن کے خلق ائمہ ثلاثہ اور امام سے شاگردان چھ دا معشوم دا پارا مدد دا پایو زیاد مدد وکالا دا علق دی او کچینی دا او دویم قول پکی دویم دلیل دا دی چھ دا معشوم دا پایو مدد منف کالا دا داغی دلیل بسورة الاحقاف کی راضی وحمله وفصاله 30 شهرا دیرش میاشت او دا دیرش پا میاشتو نم دی دونیم کال. اگر دلیل امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اخستنی اغوی چی دا معشوم دا پیو مدد دونیم کال شاگردانی او ائمہ ثلاثوی دریوار امامان چی دا معشوم دا پیو مدد وکالا او امام سب رحمت اللہ علیہ وی دا معشوم دا پیو مدد ونیم کالا. اگر سرزان لدى قرآن آیت دلیل دی او دلتا دوی سرزان لدى قرآن آیت دلیل دی. دا اختلاف دا دلائل سردی دا دی و جنا دا سی اختلاف رحمت وی او اللہ پاک پا ہر کار کے حکمت بھی. دونی مکالو عالم اخیستن کی لوی خلق شو او دو کالو اخیستن کی ہم لوی خلق شو فدوارو آیاتن عمل را دا اللہ کار حکمت مدکی کہ یو چاکول اخیستن بل بپات شو سچاوا اخیستن او سچاوا اخیستن دا اللہ پاک نظام. دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مذہب مفتا بھی مسئلہ دادا جن معشوم دا پیو مدد وکالا دا کدا دو کالو پا مدکی معشوم دا چا پہ ہم اخوڑل دا بے موروی دا بے بچی شماش مورو بچی لپی مدد پروبر کول خوار وکالا دو ولی نیو مسئلہ دا معشوم دا پیو مسئلہ. دیمہ مسئلہ دا چھ پدیجے کی اللہ رب العالمین فرمائی وعلی المولود لہو مور باندی دا بچی پے ورکول واجب دی. مور کو بچی دا پے ورکئی کدا دی سحوزت او مجبوری دی. پپلار باندی دا دی زنانا چھ دا معشوم مور دا دی صدی بی بیدا دا دی نان نفقا خرچا دا واجب دا. اللہ نظام دے خزی باندے خبل ذمہ داری و پس سڑی زان سڑے با دا خزی خرچا پورا کی او خزا با دا بچوں پے پورا کی خزا و بچوں لخبل پے پورا کی چی ترکمی دی تا عذر دی او سڑی با پلی بی بی او پل بچوں لنور ضروریات پورا کی کار بچنی. بیا پدیدے کی دا مور دا پارا لفظ دا والدی راغلے
خو د پلار دپاره لفظ د والد نه دی راغلی بلکې راغلی دی ولا مولود له بولده والوالدات يرضعن وعلى المولود له المولود له نه مراد پلار نو په دې کې مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمت الله علیه دی چې د پلار د نوم ذکر کولو په ځای د والد لفظ ذکر کولو په ځای مولود له ذکر شو وجه دا چې د پلار کوئی چې په ما باندې غټ بوج راغی د بچیم خرچه ټوله په ما شوه د ښځې خرچه هم په ما شوه په ښځه باندې سم نه شو په ښځه باندې زیات نه زیات د بچي پی شو که چېرې د بوده د پی یو بس نو په دې کې اشاره دې ته ده چې سړی ته بوج برداشت کړي خو دا ټول کار ستا دپاره کړي که دا بچی دي او سبا څه مسله ده نو دا بچی د پلار دی دا د مور نه دي نو خرچه به هم دې برداشت کوي د دې زنانه خرچه به هم دې برداشت کوي خو که زنانه کم بچي راولي نو دا د دې خاوند دپاره راولي نو په وخت د اختلاف او جدایۍ کې دا بچی د دې سړي دی نو د باندې بوج ځکه زیاد کو لفظ د مولود له راغی لفظ د والد را نغی ځکه دا بچی راځي د دې پلار دپاره مثال کله چې ښځه خاوند جدا شو بچي به د پلار خامخا ذمه داري په پلار باندې بوج په پلار باندې ځکه لفظ مولود له راغی لفظ د والد را نغی بیا که کله دا سړی دې ښځې له خپله خرچه ورکوي که سړی او ښځه دواړه مالدارې خو د مالدارۍ مطابق خرچه به کوي که دواړه غریبانان خو د غریبۍ مطابق به خرچه کوي خو که مثال ښځه مالدار وي او خاوند غریب وي اوس به د ښځې خرچه خاوند څنګه کوي ښځه مالداره خاندان ده او سړی د غریب خاندان دی نو سړی به اوس قرضې کوي خرچې به کوي خو څه به کوي نو په دې کې د علماء مفتابعي قول دا چې د خاوند حال ته به کتلی شي نه د ښځې ته د ښځه به د خاوند تابع وي که ښځه مالداره ده او که ښځه غریبه د خاوند حال ته به کتلی شي خاوند د خپل وس مطابق نان نفقه په ښځه باندې کوي داسې به نه کوي چې ښځه مالداره ده او سړی نن په قرضو کې ډوب کړي او بیا د کلي نه پټ شي او کډه یوسي داسې به نه کوي ځکه شریعت کې دا سختی نشته چې خامخا ته په ځان باندې بوج اچوي بیا چې کله دا ښځه د خاوند د نکاح نه ووتله لکه مثال خاوند ښځې له طلاق ورکړ او بچي یې د پلو هغې کې دي اوس به څه کېږي تر کوم وخته پورې چې د دې ښځې نکاح یا د ښځې عدت د طلاق جاري وي نو په دې ښځه باندې د بچي پی لازم دي او په خاوند باندې د دې ښځې هغه نان نفقه لازم په نکاح کې خاصه په ښځې د ښځې نان نفقه په خاوند که طلاق یې ورکړو نو د عدت په دوران کې د دې ښځې خرچه اوس هم په خاوند شته او په دې ښځه باندې د پیو د بچي چې کوم پی دي دا په دې ښځه باندې لازم دي که عدت شروع دي لا نکاح سره شته نو په دې صورت کې به هم ښځه خپله ذمهداري سرته رسوي او سړی به خرچه په دې ښځه کوي که کله عدت ختم شو طلاق یې ورکړو د طلاق نه بعد د ښځې عدت ختم شو اوس ماشوم د پیو پاتې دی اوس به څه کېږي که دا ښځه مثال د دې ماشوم چې کومه خپله مور ده خو طلاق نه بعد عدت ختم شو د خاوند د نکاح نه لاړه نو اوس به دا ښځه که پی دې بچي له ورکوي نو په دې باندې اجرت یعنې مزدوري اخیستې شي چې دا خو زما خپل بچي دي خو ستا سره مې نکاح ختمه شوه چونکې اوس بچي له پی پورې نه ورکوم ما له به اوس دومره پیسې راکړې ستا بچي له به زه پی ورکړم اجرت اخیستې شي که نه اخلي خپل احسان دی خو که اخلي ناګه چې د بچي خپله مور ده لیکن د نکاح ختمېدو نه بعد اوس د سړي پردۍ ښځه ده نو چې پردۍ ده نو چې څنګه باري درېیمه ښځه یا بله ښځه د ماشوم له پی په اجرت ورکولی شي نو د دې ماشوم دا خپله مور هم په اجرت باندې پی دې بچي له ورکولی شي تر کومې چې د نکاح نه ووته خو که نکاح کې وي نو دا مزدوري نشي اخیستی ستا بچي له پی ورکړل ماله به دومره پیسې راکړې د نکاح په صورت کې دا اجازت نشته چې نکاح نه ختمه شوه
نو ښځه ویلی شي چې ماله به دومره پی راکې اجرت راکې زه به ستا بچي له پی ورکوم که نه راکې نه ورکوم ښځې ته اجرت اخیستل اجازت شته جایز دی کوم انسان دا ښځه پی نه ورکوي خپله مور د بچي لیکن طلاق نه بعد پردی شو نو دې خاوند ته اجازت شته چې دې ښځې دې ماشوم دپاره یو بله زنانه د پیو دپاره ونیسي هغې له د خپل وس مطابق اجرت ورکوي کله ښځه دې ونیسي ماشوم له د پیو انتظار کړي او د ماشوم د موده د پیو 2 کاله ده که مثال مور پلار د دې ماشوم مشوره وکړه چې دا ماشوم د پیو نه کټ کوو او ماشوم ته پکې نقصان دی نو د 2 کالو مودې نه وړاندې کټ کول هم جایز دي لکه مثال کال تیر شو د بچو عمر کال شو او مور پلار مشوره وکړه چې بس دا ماشوم به د پیو نه منې ماشوم ته پکې نقصان دی نو کټ کول د پیو د 2 کالو نه وړاندې جایز دي که کله دا ښځه د خاوند په نکاح کې وه یا په عدت کې نو خرچې په خاوند او که کله د خاوند مړ شو او بچي د پیو دپاره ښځه یعنې مور پاتې شوه نو د عدت په دوران کې صرف د خاوند د مال نه باندې هغه نفقه وغیره کېږي ځکه لا عدت شروع خو چې کله عدت ختم شو د دې ماشوم په اولیو باندې د دې زنانه اجرت ضروري دی د دې ماشوم چې کوم محرمات دي د دې مورو چې د پلار ښځه وه لیکن عدت ختم شو اوس د پلار نه نکاح ختمه شوې ده نو چې پلار نشته نو اولیا به د دې زنانه خرچه برداشت کوي خو د ماشوم د پیو انتظام به کوي دا زموږ او ستاسو د شریعت مسله ده الله جل شانه فرمایي والوالدات او میندې یرضعن دوی به پی ورکوي اولادهن خپلو بچو ته حولین کاملین کلونه 2 کلونه پورا لمن دپاره دا چې اراده چې هغې اراده لري ان یتم الرضاعه چې دې پوره کړي موده د رضاعت د پیو پوره ټیم غواړي چې موږ ته پوره پی ورکوو نو پوره موده د ماشوم د پیو 2 کاله نو په دې کې مسله دا ده چې 2 کالو کې دننه دې ماشوم د کومې زنانه پی وخوړل که خپله ده او که پردې ده نو هغه زنانه بې مور شو دې به بچي شي خو که د 2 کال نه بعد ماشوم د کومې زنانه پی وخوړل دا به یې سم نه شي دا به داسې شي لکه د دوکان نه چې پی راواله ولا پکې چای پخه بیا به رضاعت نه ثابتېږي د 2 کالو نه بعد خو که 2 کالو کې دننه د کومې زنانه پی ماشوم وخوړل دا زنانه به یې داسې شي لکه سکه مور او د زنانه بچي به داسې شي لکه سکه رونه او خویندې نو 2 کاله وعلى المولود له او پپلار باندې رزقهن د دې زنانو هغه رزق دي وکسوتهن د دوی جامې دي بالمعروف د رواج مطابق لا تکلف نفس الا وسعها نبشي مکلف کولی یو نفس مگر د دې د طاقت مطابق ښځه خاوند په یو باندې ظلم نشي کولی لا تضار والدة بولدها ضرر بنشي ورکولی دې مور ته په بچي باندې زنانه ته تکلیف دي څه بیماري عذر پیښ شو بچي له پی نشي ورکولی نو ضرر به نه ورکوي چې خامخا به پی ورکوي عذر دی ولا مولود له بولد او نه پلار ته په خپل بچي باندې وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې په شان د دې یعنې د خاوند په شان نفقه په وارثانو ده که کله خاوند مړ شي فإن أرادا فصالا پس که چېرې دا ښځه خاوند اراده ولري د ماشوم د پیو نه د کټ کولو د 2 کالو مودې نه وړاندې ان تراض منهما پر رضامندۍ خپل د دواړو وتشاور او په مشورې سره فلا جناح علیهما پس نشته ګناه په دې مور پلار د دې ماشوم وإن أردتم أن تسترجعوا أو كجرتا سيرادا لري چې د پيو د پاره ونسي یو زنانا اولادکم د خپل بچو د پاره د پيو فلا جناح علیکم پس نشته ګناه پتا سباندې اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف هرکله چې تاسو سپاري ما هغه اجرت چې تاسو ورکوي دوی ته بالمعروف د شریعت مطابق زنانه سره په کوم اجرت خبرو شته اجرت ورته ورکوي پر دې زنانه دوی چې ماشوم ته د لپې ورکوي واتقوا الله تاسو یریږئ د الله پاک نه واعلموا تاسو پوه شئ ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله پاک تاسو په عملونو باندې خبردار او لیدونکی ذات دی. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.